پلیټ فارم کې نن موږ ټول راغونډ یو او دغه خبرې کوو. نو هغه دغه یو کوشش کړو، یوه ښځه یې کړې وه، زما شیرپو شاخ کې دوکان و، یو ورځ راغی ما سره خپل تعارف کو. نو هغه ټیم کې داسې بس ما داسې لیفټ شانتې ورنه کړ، خو بیا پکې داسې یوه هفته تېره شوله، نو بیا را سره میلو شو، چونکې موږ شیرپو یو ځای و، نو هغه به ګرځېده را ګرځېده راته به، او شیرپو کې لومړني پروسټیټ مشین موږ لګولو. نو هلته کې بیا راغی، نو بیا په ای ټي وي باندې هغه موږ ته خپل پروګرامونه وښودل، او د هغه د سعودي عرب کې یا په دوبۍ کې هغه چې په ای ټي وي باندې کوم پروګرامونه کړو چې موږ وکتل، نو موږ وګوره زموږ د کلي د علاقې یو داسې کس، او هغه ټیم کې ای ټي وي پی ټي وي دا نورې چینلې داسې مخې ته نه وې راغلې. د هغې نه پس بیا تعلق جوړ شو، دی پکې بیا بهر لاړه، خو په خصوصي توګه د هغه موږ د هنرمندانو دپاره، یعنې د فنکارانو دپاره چې هغه کوم په بهر ملک کې هغوی له پلیټ فارم ورکړی دی او کم کار یې وله کړی دی، دا د ستاینې دی. او بیا د هغوی ورور چې کوم دی عنایت، نو د هغه ورسره فل سپورټ و په دغه کار کې. دلته کې مشر ورور هم ناست دی، په بعضې کار کې به ورسره دغه کې به ورسره لکه موږ چې به چېرته ګیله کوله، نو موږ به یې د مشر ورور ته کوله، ځکه چې د جرګو مرکو سړی و، او عنایت چې کوم دی نو هغه هم لکه داسې وی دی، هغه هم د سوشل میډیا او دا ډېر زیات ګوري، او موږ اوس هم فالو کوي، مشوره هم راله راکوي چې یاره دا کار داسې دی، دا هغه شانتې دی. او د هغه دغه خو صدیق جان دلته دا پروګرام دغه کوي، نو زیاتره خو نن په سوشل میډیا باندې یا احسان شیرپو ژوندی دی، نو دغه کې ده د ده د دې ورور د عنایت به ډېر زیات کردار دی. نو هغه ورځ چې موږ د میراوس سره انټرویو کوله، بیمار و او خلکو هغه پروپیګنډه خوره کړله، نو هغه یو د یو پردي نامه واخیستله، دا کرکټ والا چې کوم دی، او یو یې د عنایت نوم واخیسته، چې موږ له په دوبۍ کې هغه کوم پلیټ فارم را کړی دی، کومې پیدې یې را کړي دي، او اوس هم چې را سره په رابطه کې دی، نو دا د هغه احسان شیرپو په وجه باندې. خو نن د هغه ورور د دغه فنکارانو د دغه هنرمندانو خیال ساتي. نو دا میراوس چې کوم دی، نو ده په برقه کې بوتلی و، دې دواړو وروڼو هغه ټیم کې مغرور و، او 302 وه پې، او د هغه فن ته چې کوم دی نو ډېر زیات نقصان رسېدلی و. نو د دغه هنرمندانو دپاره د هغه د خیر ښېګړې کار، د هغه کاوشونه هغه موږ کله هم نه شو هېرولی. بیا دلته کې چې راغی دلبر ریډیو کې زموږ یو ځای بیا هلته کې دغه شو، بیا دلبر ریډیو کې هغه میراوس راوسته، میراوس سره مسلسل د هغه پروګرامونه دغه شو. بیا هنرمندان چې ریډیو ته رامات شو، نو هغې کې هم د احسان شیرپو یو کردار و. موږ چې نن دلته کې د ایس فروشو خلاف چغه وهو چې زموږ په دې سیمه کې ایس فروشي ډېره زیاته شوله، او په کم کور کې چې یو سړی ایس کي، نو دی به یا مړکې، یا به تختې، او یا به ته تختې، او یا به علاج کې. نو د هغې یو ژوندی مثال دا دی چې دغه سانتې ده یو کس ښکار شو، او احسان شیرپو دغه ټیم کې سهار وختي به پاسېده. دا موږ چې نن دا بعضې سافټویر یې پېژنو که نه، نو دا هم د احسان شیرپو په وجه باندې موږ دا پېژنو چې هغه د بهر نه کومې سافټویر روړې وې، هغه سره چې به کوم کمپیوټر و، هغې کې کوم څه به ناست وو، بیا به پریس لیب کې چې کوم دی نو د هغه ناسته وه، ډېرو صحافیانو ملګرو ته یې پلیټ فارم ورکړ. نو د هغه په دې یادونو یا د هغه په دغه کارنامو چې موږ خبرې اترې کوو، نو موږ کې لږه جذبه را پیدا کېږي چې ماضي کې دغه شانتې د صدیق ورور شانتې کسانو زړونه وګټو، او دې دنیا نه خو تګ دی، نو چې بیا یاد وي. سبزلي ترین صاحب دلته ناست دی، بل ورځ ریاض الحق دی، او هغوی څه پروګرام کوو، هغې کې ما یو خبره وکړه چې تاریخ کې به ژوندي هغه خلک کوي چې چاله څه وکړي. لکه دلته کې موږ ذکر کوو، زه همیشه یو ځای کې ذکر کوم، نو دلته کې قیصر محمود ذکر کوم، خو هغې کې مو سر سبزلي ترین ملګری و. نو یو 400 یو پلیټ فارم چې کوم دی نو دې ضلعې له ورکړی شو،
بیا چې کوم دی نو زه ریاض الحق ذکر وکړو کار وکړو نو یو ریډیو راغی دلته کې عبیدشاه چې کوم دی نو یو کوشش وکړو نو دلته کې په شب قدر کې یو ریډیو راوسته نو دغه ریډوانو سره یا دغه اخبار راتلو سره زمونږ نوي کول ته د اکیډمۍ او د پرمختګ او د زده کړې یو موقع میلاو شوله دلته مفلس دراني صاحب خدای پاک دې وبخي وفات شو هغه یو کردار ادا کړی دی چې نن په کتابونو کې ژوندی دی نور موږ په چا باس نشو کولی چې دلته کې چا کار کړی دی اوس خو دا صحافیان چاره یو ځای کړل او داسې یو پلیټفارم یې ورکړ دا موږ خپلې ناګانې چې کوم دی نو دا ختمې کړې نو دا به تاریخ کې چې کوم دی نو ژوندي وي موږ هم خواهش دی چې موږ ته هم ښه پلیټفارم میلو شي موږ ته هم پلاټ میلو شي موږ هم چې کوم دی نو مخکې لاړ شو اگر چې په موږ چېرته سخته راغلې ده نو موږ نه صحافیان لرې نه دي تللي موږ سره ښه کلک ولاړ دي اوس هم دلته موږ سره یو واقعه راغلی وه بیا ما ته سبزري ترین صاحب وویل نو ما ورته ویل نه له هغې کې ملګري پکې رامنځته دي نو هغې کې خبرې اترې کوي نو زه په دغه ځای باندې خبرې ختموم زه هغه ته خیرای تحسین پیش کوم د هغوی وروڼو ته دا وایم دلته کې ناست دي چې موږ د سره څنګ په څنګ یو او خو هغه نم دی نو تاسو موږ له مینه راکړې ده امان الله صاحب چې چېرته کې موږ لیدلی یو په ډي ار سي کې دی نو موږ سره یې ښه هغه یادونه چې کوم دی را تازه کړي دي اجاز خان دلته کې شهید شو ایس پي صاحب هغې کې د امان الله صاحب کردار و بیا هغې کې موږ خپل صحافیانو چې یو کردار ادا کړو وختن په وختن موږ سره رابطه کوو او عنایت ورور ته د هغه بچو ته چې کوم دی نو د خپل طرف نه د دې خپلو ملګرو طرف نه پوره داد هم ورکوو د ملګرتیا یقین هم ورکوو او صدیق ورور ته بیا خیرای تحسین پیش کوم او دغه شعر ویم چې ګوتې قلم کومې قلم قلم شي تور ته به تور سپین ته به سپین لیکمه ډېره مننه خوشحاله